الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن بیا د زکات د احکامو اړوند څو مسلې تر بحث لاندې نیسو. البته په نننۍ مسائلو کې به د حیوانانو د زکات په اړه څه خبرې وکړو. اول د پسونو زکات. کوم پسونه چې په خپله خوله باندې څړ کوي، یعنې مالک یې په پیسو خوراکونه نه ورته رانیسي، په 40 پسو کې یو پسه زکات دی. کله چې تر 40 پسونو زیات سوه، تر 120 پورې زکات نسته، یعنې هغه یو پسه به زکات ورکوي. کله چې 121 سوه، بیا 2 پسونه به په زکات کې ورکوي. تر دې وروسته تر 200 پورې د هغه یو پسه زکات دی. کله چې 201 پسونه سوه، بیا 3 پسونه دي. بیا تر 390 پورې کله چې 400 پسونه سوه، بیا نو په هرو 100 پسو کې یو پسه زکات دی. مثلا وای که یو چا د تجارت لپاره پسونه رانیولي وه، بیا د تجارتي مال حکم لري، یعنې دا چې که قیمت نصاب ته رسیدی، د کال په پوره کېدو سره 2.5% زکات باندې لازم دی. لکه مخکې چې مو وویل چې هغه عدد چې په 40 کې یو پسه دی، هغه چې په خپله خوله څړ کوي، که د تجارت دپاره وه، بیا یې پر قیمت زکات دی. خو دا خبره دې هم یاده وي چې بزې هم د زکات په اندازه کې د پسونو په څیر دي. سوال: که پسونه او بزې سره ګډ وه، نو څنګه زکات به ورکوي؟ جواب: که یو کس پسونه او بزې دواړه ګډ درلوده، مالک به وګوري چې د هر جنس شمیر زیات و، د هغه څخه به زکات ورکوي. او که دواړه یعنې بزې او پسونه د شمیر له مخې سره برابر وه، بیا د مالک خوښه ده چې د هر جنس څخه زکات ورکوي، کولی سي. سوال: آیا په کوچني وریانو کې زکات سته؟ جواب: که یو کس یوازې کوچني وریان درلوده، زکات ورباندې نسته. او که غټ پسونه ورسره ګډ وه، بیا په 40 مشترک عدد کې یو غټ پسه زکات لازم دی. او د غوایانو د زکات اړوند هم مسله داسې ده: که څوک د 90 غوایانو مالک سو، زکات ورباندې نسته. که یې شمیر ګیج سو او په خپله خوله یې څړ کاوه، نو یو کلنی ګیلګۍ یا ګیلګۍ به په زکات کې ورکوي، یعنې د 1 کال به وي، په 2م کال کې به داخله وي. که دغه شمیر 40 سو، بیا تر 50 پورې 2 کلن غویي یا غوا به په زکات 2 کلن غویی یا غوا به په زکات کې ورکوي، یعنې دا چې د پوره 2 کلونو به وي، په 3م کال کې به داخل وي. کله چې دا شمیر 80 ته ورسېدی، نو 2 1 کلن ګیلګیان یا ګیلګۍ به په زکات کې ورکوي. د غوایانو تر 80 عدد وروسته به په هرو 10 غوایانو کې 1 کلن ګیلګۍ به په زکات کې ورکوي، او په هرو 40 غوایانو کې به 2 کلن غویی ورکوي. یعنې دا چې که د غوایانو شمیر 80 سو، نه 1 دانه به 1 کلن ګیلګۍ ورکړي، او 2 دانې به 2 کلن غوایي ورکړي. کله چې شمیر 90 ته ورسېږي، بیا به 3 دانې 1 کلن ګیلګي ورکړي. حاصل دا چې تر 80 وروسته پر 10 عدد باندې نصاب بدلیږي. یادونه: د غوایانو او ګامیشو نصاب یو دی. که د دواړو
په یو ځای کېدو سره نصاب پوره کېدی زکات باندې لازمیږي. البته په زکات کې د هغه جنس ورکړل سي کوم شمېر چې ډېر وي. مثلا که چا غوایان د تجارت لپاره رانیولي وه، د تجارتي مال په حکم کې دي. که یې قیمت نصاب ته رسېدی د کال په تېرېدو سره 2.5% زکات باندې لازم دي. همدا ډول هغه حیوانان چې د تجارت لپاره نه وي بلکې د شیدو لپاره وي په خپله خوله څړ نه کوي، په داسې حیوانانو کې زکات نسته، لکه چې یو څوک د ډېرۍ لپاره غواوې رانیسي. مثلا که څوک د خرو مالک وي زکات ورباندې واجب نه دی. البته که یې د تجارت لپاره رانیولې وه نو بیا د تجارتي مال حکم لري. که یې قیمت نصاب ته رسېدی د کال په تېرېدو سره 2.5% زکات باندې لازم دی. سوال: که چارپایانو پوره کال په خپله خوله څړ نه کاوه، یو څه حصه مالک په خپل جیب خوراک ورته برابروه، یو څه حصه دوی په خپله خوله څړ کاوه، نو حکم یې څه دی؟ جواب: که چارپایانو د کال یوه برخه په کور کې د مالک په لګښت خوراک کاوه او یوه برخه یې په خپله خوله څړ کاوه او نصاب یې پوره و، نو اکثریت ته اعتبار دی. که یې زیاته برخه په خپله خوله څړ کاوه د چارپایانو په څیر به زکات ورکوي، او که یې نیمه یا زیاته برخه په کور کې د مالک په لګښت خوراک کاوه زکات باندې لازم نه دی. البته که یې د تجارت په نیت رانیولې وه بیا زکات باندې لازم دی. که نصاب ته رسېدل او کال باندې تیر سو 2.5% زکات باندې لازم دی. سوال: که د کال په منځ کې چارپایان ډېر سوه نو حکم یې څه دی؟ جواب: که یو چا چارپایان درلوده نصاب ته رسېده د کال په منځ کې ډېر سوه، یعنې دا چې یو چا په تحفه کې ورکړه یا په زیږ سره زیات سوه او یا هم په میراث کې ورته ورسېده، دغه چارپایان دې هم د هغو چارپایانو سره یو ځای کړل سي، د کال په تېرېدو سره دې د مجموعي شمېر څخه زکات ورکړي، که څه هم پر ټولو کال پوره سوی نه وي. سوال: که یو چا د چارپایانو زکات ورکړي بیا یې خرڅ کړه پر پیسو یې زکات سته که یا؟ جواب: که یو کس د خپلو چارپایانو زکات ورکړي بیا یې دغه چارپایان خرڅ کړه او مالک څه نورې پیسې هم درلودې، کله چې دواړه پیسې سره جمع سوې نصاب ته ورسېدې، د دغو پیسو زکات په دغه کال کې لازم نه دی، بلکې د دغه ورځې څخه به حساب کوي. کله چې کال پوره سو بیا زکات ورباندې لازم دی. مسئله: که یو چا 90 د بوزې بچان درلوده، یو یې غټ سیرلی درلودی چې ټوله 40 جوړېدل، پر نوموړي کس باندې یو منځنی سیرلی ورکول لازم دي. د اوښانو زکات: اوښان چې کله یې شمېر 5 ته ورسېږي یو پسه زکات باندې واجب دی. کله چې یې شمېر 10 ته ورسېږي بیا 2 پسونه زکات باندې لازم دي. کله چې شمېر 15 ته ورسېدی بیا 3 پسونه دي. کله چې شمېر 20 ته ورسېدی بیا به 4 پسونه په زکات کې ورکوي. کله چې شمېر 25 ته ورسېدی بیا نو 1 کلن جونګی دی، یعنې دا چې په 2م کال کې به داخل سوی وي. کله چې شمېر 40 ته ورسېدی بیا پکښې 2 کلن جونګی زکات لازم دی، یعنې دا چې په 3م کال کې داخل وي. کله چې شمېر 40 ته ورسېد بیا به 3 کلن اوښ ورکوي چې عمر یې په 4م کال کې داخل وي. کله چې شمېر 61 ته ورسېدی بیا به 4 کلن اوښ په زکات کې ورکوي چې عمر یې په 5م کال کې داخل وي. کله چې شمېر 70 ته ورسېدی بیا پکښې 2 دانې جونګیان
زکات دی چې 2 پوره کړي، یعنې 2 کاله او په 3م کې داخل وي. کله چې شمېر 1.90 ته ورسېدی بیا پکښې 2 دانې 3 کلن اوښان دي. بیا تر 100 پورې کله چې شمېر 100 ته ورسېدی نو په هرو 5 اوښانو کې 1 پسه دی. یعنې دا چې د 1.90 څخه تر 100 پورې به 2 دانې 3 کلن اوښان ورکوي. کله چې 125 شوه بیا به د یادو 2 اوښانو سره 1 پسه هم ورکوي. په دغه ډول به په هرو 5 کې 1 پسه زیاتوي څو چې حساب 145 ته ورسېږي. کله چې حساب 145 ته ورسېدی نو 2 دانې به 3 کلن اوښان ورکوي او 1 دانه به 1 کلن جونګی ورکوي. کله چې حساب 150 ته ورسېد بیا به په هرو 5 اوښانو کې 1 پسه ورکوي. یعنې د 2 کلونو اوښانو او 1 کلن جونګي سره به 1 پسه په هرو 5 اوښانو کې ورکوي. بیا تر 115 پورې کله چې عدد 115 ته ورسېد بیا به 3 دانې 3 کلن او 1 دانه 1 کلن اوښ ورکوي څو چې حساب 180 ته رسېږي. کله چې عدد 180 ته ورسېد نو بیا به 3 دانې 3 کلن اوښان ورکوي او 1 دانه به 2 کلن اوښ ورکوي څو چې د اوښانو عدد 190 ته رسېږي. کله چې 90 ته عدد ورسېد بیا به 4 دانې 3 کلن اوښان ورکوي. یادونه: کوم پسه چې د اوښانو په زکات کې ورکول کیږي هغه به 1 کلن وي چې په 2م کال کې داخل وي. په اسانو کې زکات. په اسانو کې زکات نشته، البته که یې اسان د تجارت دپاره رانیولې وه بیا نو د تجارتي مال حکم لري. که یې قیمت نصاب ته رسېدی د کال په تېرېدو سره زکات باندې لازم دی. سوال: په زکات کې باید کوم ډول حیوان ورکول سي؟ په زکات کې به داسې ډول حیوان ورکوي چې هیڅ داسې عیب به پکښې نه وي چې د حیوان په منفعت او قیمت کې کموالی راولي. همدا ډول د حیوانانو د زکات په ورکړه کې باید میانه حیوان ورکړي چې نه ډیر شوي او نه ډیر کمزوري وي. سوال: آیا په ځنګلي حیوانانو باندې زکات شته؟ جواب: ځنګلي حیوانان لکه هوسۍ، د غره پسه او داسې نور پر داسې حیوانانو باندې زکات لازم نه دی. البته که یې د تجارت لپاره رانیولی وو بیا نو د تجارتي مال حکم لري. یعنې که یې قیمت نصاب ته رسېدی یا زیات وو د کال په تېرېدو سره 2.5% د زکات باندې واجب دی. سوال: که یو چا د نسل نیولو لپاره حیوانان لرل او شمېر یې نصاب ته رسېدی حکم یې څه دی؟ جواب: که یو چا د نسل نیولو لپاره حیوانان درلوده او شمېر یې نصاب ته رسېدی یا هم زیاتو حکم یې داسې دی چې دغه چارپایانو ته کتل کیږي. که یې په خپله خوله څړ کاوه زکات باندې واجب دی او که یې په خپله خوله څړ نه کاوه زکات باندې واجب نه دی. مسله: کوم حیوانان چې وقف سوي وي یا هغه اسونه چې د جهاد یا کوم بل دیني مقصد لپاره ساتل سوي وي زکات باندې لازم نه دی. مسله: کوم حیوانان چې د وطني او ځنګلي حیوانانو د یو ځای کېدو په صورت کې پیدا سي دغه حیوان ته دې وکتل سي. که یې مور وطني وه د وطني چارپایانو حکم لري د شرعي قانون له مخې زکات باندې واجب دی په دې شرط که یې شمېر نصاب ته رسېدی. او که یې مور ځنګلي وه د ځنګلي چارپایانو حکم لري یعنې د شرعي قانون له مخې زکات باندې لازم نه دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.